د بجلی غیر قانوني چې کوم استعمال دی دې نه پرهیز وکړي که ادروایز که دې کې ګیر شو نو بلا امتیاز زموږ کاروي جاري ده. تقریبا 60-70% چې دا کونډه ده نو ریکوری بسونه کی تنگی علاقہ باندې تقریبا 1.91 کروڑ روپے دا بسم الله الرحمن الرحیم. دا خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمنو کتونکو السلام علیکم. سنگر خان ما دا وخت موجود یم ضلع چارسده کې په تحصیلي تنگی کې د وابډې په دفتر کې نننی پروګرام کې به مونږ تاسو ته د تنگی د لوډ شیډینګ په حواله سره د کونډې په حواله سره بیا په تنگی باندې سونه د وابډې په مت کې قرضه ده او بیا د کونډې کلچر خلاف یو اپریشن بنن کیږي. هغه ټول مناظر به مونږ تاسو ته خایو. راځئ تفصیل مونږ سره وګورئ. قدرمنو مونږ سره تسبیح الله صاحب موجود دی. باقی تفصیل لدین اورو. تسبیح الله صاحب د کونډو خلاف بنن تاسو یو اپریشن شروع کیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو تاسو څنګه خان صاحب ډیره شکریا ادا کوم تاسو چینل تاسو راتلو دا انتظامیه طرف زمونږه ای سی صاحب او فاروق صاحب هدایت او د ډی سی صاحب او د ای سی صاحب په نگرانی کې موږ د اپریشن شروع کړی. دا یو 2 کال مخکې دا یو سیشن شروع بیا پکې لګ گیپ راغی. حکومتي انتظامیه سر څه مسلې چې وي موږ ته فورس اویلیبل نو هغه وجه بیا ابل او ای سی صاحب سره میټینګ وشو په 13 هفته کې بیا ویمله هفته کې 2 ورځې 3 ورځې ټیم راکړ. موږ له 40 راکړ تاسو 2 ورځې اخلي 3 ورځې اخلي موږ 24 غنټې راځي. دا کونډو خلاف په تنګي کې دا یو علمیه شته چې د شپې کونډه ډیره ده د ورځې اوم شته هغه باندې اپریشن شروع دي. چونکې زمونږ کوشش دا دی چې تنګي خاص پراپر تنګي له موږ سہولیات ورکو. سہولیاتو لپاره د عوامو نه مطالبه کوو چې هغوی ریکوري کوم بقایات دي باقي پیسې جمع کړي. د بجلی غیر قانوني چې کوم استعمال دی دې نه پرهیز وکړي که ادروایز که دې کې ګیر شو نو بلا امتیاز زموږ کاروي جاري ده او انشاءالله دا تاسو به کورج کې راولئ. تاسو به انشاءالله کتلي مي عوام هم کتلي چې موږ د هغوی خلاف لیګل اکشن واخلو. صحیح. تسبیح الله صاحب المیه یو بله هم دا ده چې تاسو هلته کې لاړ شئ اپریشن وکړئ کونډې راکوزې کوئ د هغې نه تارونه راوړئ خو هغه بیا ګنټه بعد یا 2 غنټې بعد یعنې ستاسو د راتګ نه بعد هغوی دوباره کونډې ولګوي. دا خلک خو سمیږي نه. اصل کې جی یو مسله دا چې موږ خو لکه زه به دوی وایم چې زه خو لکه د وابډې په لیول کې یا د وابډې په حیثیت کې د وابډې اختیار پر به زه کار وکړم. بیا زه قانون ته حواله کړم پریټن کې چېرې دا فلاني ولې فلاني به د باندې دې طریقې سره اف آی آر یا درج شو. د هغوی خپل مسایل شته ډېر دي څه لیټ شي څه وشي څه ونه شي نو په هغې کې موږ د انتظامیې نه لکه د تعاون اپیل کوو چې دوی موږ سره تعاون وکړي. نو تاسو کومه مسله یاده کړه نو چې یو 2 کسان د یوې محلې نو چپ کړو انشاءالله داسې مسله بیا نه راځي. صحیح. دې سره به کمې راشي انشاءالله ډېر کوو. قدرمنو کتونکو څنګه چې تاسو ته ما وویل د تنګي وابډې د کونډو خلاف اپریشن دی په دغه سلسله کې مونږ راوتی یو دا وخت په میسیب ګړی په روډ باندې موجود یو. مونږ سره اس ډي او صاحب موجود دی. د دوی نه څه تپوسونه کوو. اس ډي او صاحب ګرمي ده تاسو راوتي د کونډو خلاف څه به راته ویل غواړئ په کونډو کې به ستاسو د کوششونو سره څه کمې راشي؟ یاره چې زموږ خو کوششونو سره دا کمې راغلی چې لکه په لومړی ورځ مونږ کوم ریډ وکړو نو د هغې دا پیدا راغلی چې نور کله به په دې روډ باندې تقریبا 20-25 کونډې وې. اوس نن پې یو هم نشته خلکو کوزې کړي اچوي به خو د شپې به اچوي او داسې نور 2-3 ځایونه مونږ وکته خو هغې کې هم دغه پوزیشن دی نو د ورځې ډېر زیات کمې راغلي په دې. په تنګي کې اسې ستاسو د یو اندازې مطابق 100% خلک کونډه استعمالوي. تقریبا 60-70% چې دا کونډه ده هغې کې داسې خلک هم شته چې میټر یې هم شته او ورسره ډایرکټ کنیکشن یې اخیستي د اے سی دپاره چې هغه اے سی پې لګوي. د هغې نه علاوه خلک چې نو د لایټ لوډ دپاره هم کونډې لګوي. اوس چې 70% یا 60% کونډه ده نو ریکوري به څونه کېږي؟ ریکوري منتلی 2.5 کروڑ تقریبا 2.5 نه 3 کروڑه پورې کېږي. حالانکې زموږ بلینګ 10 کروڑ کېږي په هغې کې 2.5 کروڑ 3 کروڑ روپۍ ریکوري ده. صحیح ده. او په تنګي په وابډه باندې څه قرضه شته؟ په دغه دفتر باندې نه چې زموږ دفتر نه سوري د وابډې په خلکو قرضه شته؟ او جی او دې تنګي علاقه باندې تقریبا 1.91 کروڑ روپۍ دا بقایا ده. په هغې کې وطن په وطن مونږ لګیا یو او ریکوري پکې کېږي او ډېر ښه ریوینیو پکې نه راځي. دا خلکه ګیلې کوي که نه و یاره بجلي نشته دی یا لوډ شیډینګ دی نو واپډه ورسره زیاتې کوي او دا خلک په خپل رضان سره زیاتې کوي. نه جی 75% د لاس د 75% لاس مطابق AT&C چې کومه ده نو تقریبا پکار چې 8 غنټې بجلی ورکړي. د هغې باوجود د 8 غنټو باوجود موږ دلته 10 غنټې بجلی ورکوو. هم د دې خلکو په ریکویسټ باندې چې دلته ګرمي ډېره ده او خلک بلونه جمع کوي. حالانکې 8 غنټې بجلی پکار ده هم بیا هم 10 غنټې ورکوو.
صحیح قدرمنو تفصیلات تاسو وکتل خو یوه خبره به په کومه بیا به داسې مخکې ځو چې که خلک غواړي عوام غواړي چې یاره دوی ته د پوره بجلي ورکړلی شي نو د هغې ساده حل دا دی چې د کونډې کلچر خلاف په شریکه باندې جنګ وشي. کتونکو تاسو نن دغه کاروایي وکتله د تنګي واپډې د کونډې خلاف یو پوره اپریشن وکړو په هغې کې تاسو ته ډېر مختلف مناظر مخې ته راغلل کونډې ځای په ځای باندې د هغې نه علاوه داسې مناظر هم تاسو وکتل چې زمونږ د وړاندې بعضې ځایونو کې خلکو کونډې راښکته کړلې SDO صاحبو دا ډېر څه بد حال جي د کونډو په حوالې سره چې کوم ځای ته ورنږدې کېږي نو بس کونډه ده څه به راته ویل غواړئ؟ بس چې دا کونډه تر کومې پورې وي نو آینده کلونو کې به دې مثال د معیاري یا د آبادو یا 400 چې 4 غنټې بجلي ده که د دې روکتاب ونه شو دا د 10 غنټو نه به دا 2-3 کاله یا کال نیم بعد به دا 4 غنټو ته راځي. دا خلک به هم بیا دا چا وایي چې یاره بجلي نشته نو بجلي که فرض که کول غواړئ نو مهرباني وکړئ چې د کونډو خلاف مشران چې کوم دي یو جهاد شروع کړي ډیفالټر خلاف جهاد شروع کړي چې پیمنټ وشي چې تر څو پورې غلا او لاسرزي کم شوي تر هغې پورې به دا سچویشن چلیږي نو که تاسو وایئ چې موږ ته د آینده لپاره بجلي ښه وي نو مهرباني وکړئ د دې دواړو خلاف کار وکړئ چې غلا کمه شي او لوډ شیډینګ کم شي. صحیح قدرمنو خپله خپلونه راټولو ما تاسو دغه مناظر وکتل د واپډې کاروایي تاسو وکتله د هغې نه علاوه دا کاروایي په دې ځای باندې ولاړه نه ده دا روانه ده او پلانینګ دا دی چې په روانو وختونو کې دا نور هم ایکسټنډ شي تر هغه وخته پورې به دا کاروایي روانه وي چې تر څو کونډه ختمه شوي او ریکوري پوره شوي نی تر هغه وخته پورې به دا سلسله روانه وي دا مناظر به موږ وخت په وخت تاسو ته ښایو. خوشحاله اوسئ خادم غواړم.